المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، یو عمل دی چې ډیر اهم عمل دی او دارنګه داسې عمل دی چې په هر یو وخت کې انسان دا عمل کولی شي او دارنګه دا داسې یو عمل دی چې دې عمل په وجه باندې الله رب العالمین انسان ته ډېرې اوچتې درجې ورکوي او دا داسې یو عمل دی چې د دې په وجه باندې الله رب العالمین دا انسان ژوندی ساتي. الله پیغمبر فرمایي چې دغه انسان به ژوندی دی. دا کوم یو عمل دی؟ د الله رب العالمین ذکر کول. د الله رب العالمین ذکر کول دا ډېر اوچت عمل دی او محترمو اوریدونکو، دا داسې یو عمل دی که سړی ولاړ هم دا عمل کولی شي، که ناست نو هم دا عمل کولی شي، او که پروت هم دا عمل کولی شي، او که ګرځي هم دا عمل کولی شي. دا داسې یو عمل دی. الله رب العالمین په قرآن کې یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اې د ایمان والو، د الله رب العالمین ذکر ډېر ډېر کوئ. په دې ذکر باندې الله رب العالمین خوشحالیږي او الله پرې راضي کیږي. چې څوک ذکر کوي الله رب العالمین هغې ته ډېر اوچت اجرونه ورکوي. الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. کوم سړي چې د الله رب العالمین ذکر کوي او دارنګې کومې ښځې چې د الله رب العالمین ذکر کوي، الله رب العالمین دیو دپاره تیار کړی دی څه شی؟ بخانه او ډېر اوچت اجر. الله ورته بخانه هم کوي او دارنګې اوچت اجر هم الله رب العالمین دیو له ورکوي دې ذاکرینو ته، ذکر کوونکو ته. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو داسې یو غوره عمل ونه ښیم چې ستاسو درجې به پرې اوچتې شي. داسې یو عمل دی چې دا د سرو د سپینو زور نه غوره دی، چې هغه څه دی؟ د الله رب العالمین ذکر کول. دونه یو اوچت عمل دی. حدیث کې راځي فقرا او غریبانان خلق نبی صلی الله علیه وسلم ترال ویل یا رسول الله مالدار خلکو خو اجرونه ویوړو، ثوابونه ټول هغو وګټل. ویل ځکه دا روجي موږ هم نیسو هغوی هم نیسي، دغه منځونه موږ هم کوو هغوی هم کوي، خو د هغو سره مالونه دي، پیسې ورسدي، هغې په وجه باندې هغو مزید اجرونه او ثوابونه حاصل کړي چې هغوی صدقې کوي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې تاسو ته به زه یو عمل در وښیم، د هغو نه به تاسو مخکې شي، مالداره خلکو نه به مخکې شي. نو د الله پیغمبر ته وفرمیل چې د مانځه نه وروسته تاسو ذکر کوئ، 33 کرته سبحان الله ویوئ، الحمدلله والله اکبر ویوئ. هغه ډېر زیات خوشحاله شو چې کله لاړه دوی دا ذکر کاوه نو مالداره خلکو هم هغه ذکر کاوه. بیرته رال نبي صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل د الله پیغمبر ورته ویل دا د الله فضل ده، د الله مهرباني ده چې چاله یې خوښه شي ورکوي. ګور دې حدیث کې تاسو وګورئ چې دا ذکر دونه اهم عمل دی چې په دې باندې سړی مخکې کېږي او ډېرو اوچتو درجو ته پرې رسېږي. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وی مثال دا کس چې د الله ذکر کوي، مثل الذي یذکر ربه والذي لا یذکر ربه مثل الحي والمیت. هغه سړی چې د الله رب العالمین ذکر کوي دا داسې دی لکه ژوندی، او څوک چې د الله رب العالمین ذکر نه کوي، الله نه یادوي، د دې مثال د مړ دی. یعنې یو سړی مثلا یو سړی دی هغه د خلکو په نظر کې ډېر کمزوری دی او یا بیمار دی یا بل غریب سړی دی، خو چې د الله ذکر کوي او الله ورته یادي، دا اوچت انسان دی، دا اوچت سړی دی. او یو سړی به ښه تکړی د بدن په لحاظ باندې او خلکو ته به ډېر اوچت ښکاري، خو د الله رب العالمین سره څه تعلق نشته دی، الله ذکر نه کوي، الله یادوي نه، دا به په ځمکه ګرځي، خو د دې مثال داسې لکه دا چې مړ وي. دا ذکر دونه اهم شی دی.
شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه به ویل ذکر د زړه دپاره دونه ضروري دی لکه د میانو دپاره چې اوبه ضروري دي. اوس ګوره دا مایي چې ژوندی دی نو دا د دې اوبو کې ګرځي نو په دې وجه ژوندی دی. اوس که ته را مایي راولی او چې ته راګزار کړې د اوبو نه لرې کړي نو دا مایي به بیا مري، دا بیا نشي پاتې کېدی ځکه د هغه ضرورت چې کوم دی هغه دی اوبو ته دی. نو دقه شان د مسلمان زړه چې کوم دی دا آبادي د الله په ذکر باندې دونه ضرورت دی ذکر ته دا زړه پې آبادیږي او دا زړه په دې باندې ترقي مومي، دا زړه پې صفا کېږي. بلکې دې زړه کې چې خوشحالي م راځي دا د الله رب العالمین د ذکر د وجې نه راځي. نن موږ اکثر ویو یاره موږ ته خفګان دی، موږ ته ټینشن دی، موږ ته دا دي موږ ته دا دي، ځکه چې موږ پالتو سوچونه کوو، پالتو فکرونه کوو، د الله رب العالمین ذکر نه کوو. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هغه خلک چې ایمان راوړي او د هغو زړونه د الله په ذکر باندې مطمئن کیږي او خوشحالي ورته میلاویږي. خبردار د الله رب العالمین په ذکر باندې زړونه ته اطمینان او سکون او خوشحالي میلاویږي. نو ګوره اهم دولت دا دی چې سړي زړه خوشحالي، چې زړه خوشحالي دا ژوند دی او دا یو غټ دولت دی او دې لپاره دغه سبب دی چې سړی د الله رب العالمین ذکر وکړي. لکه د مانځه نه وروسته سړی دغه اذکار ووایي سبحان الله الحمدلله الله اکبر. دارنګې د خوب په وخت کې دا ذکرونه وکړي، دارنګې سبایي او مسایي اذکارو اهتمام سړی وکړي، سید الاستغفار وایي، دارنګې عام اوقاتو کې د الله رب العالمین ذکر کوي سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله ذکرونه کوي. خو هغه ذکر به نه کوي کوم چې صوفیو د ځان نه جوړ کړی. ګورې د ځان نه کوم ذکرونه جوړ کړي دي او د قرآن او د حدیث نه څه ثبوت نشته دی د هغې نه به ځان ساتي او نور د قرآن او حدیث نه دا کوم اذکار ثابت دي سړی دا ذکرونه کوي. صحیح حدیثو کې شته سبایي مسایي اذکار، د خوب په وخت کې اذکار او دارنګې د مانځه نه وروسته اذکار دي. عام اوقاتو کې سړی ګرځي را ګرځي ناستي د الله ذکر کوي. لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دوه کلمې دي په ژبه باندې ډېرې اسانې دي او الله رب العالمین ته ډېرې محبوبې دي او دارنګې په میزان په تله کې درنې دي. کومې کلمې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو دا سړی په هر وخت کې نشي ویلی، کم از کم زه چې سړی د ورځې 5 ځله م ووایي نو څونه اجر ورته میلاویږي. او دارنګه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سړی د ورځې سبحان الله وبحمده 100 ځله ووایي نو الله رب العالمین به دته ټول ګناهونه معاف کړي اگر چې د سمندر د زګونو په مقدار باندې والی نه. نو محترم عزتمندو ذکر دا یو اهم عبادت دی، په دې باندې سړی ژوندی مؤمن په ژوندی زړه ته به خوشحالي رسیږي. الله رب العالمین داسې انسان ته اجر عظیم ورکړي. نو د ذکر اهتمام ډېر ضروري دی. الله رب العالمین په دې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين